ګران کتونکو الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتي او زه همیشه یو خبره کوم چې کله زموږ د وس نه بار شي نو خپلو کتونکو سره وړاندې کو ښه خلکه چې هغه غواړي چې زما د پیسې دي په صحیح ځای ولګي حقدار ته دې میلاو شي او غریب ته چې کوم دی نو زه څه ورکړم او الله سره تجارت وکړم نو هغوی لګیا وي او دغې خلکو ته په خپله طریقه باندې د خپل وس مطابق چې کوم دی امداد رالېږي. دا کور والا دی ورسره او دا د رزړو دي او غربت را په مخه کړی دي. خپلې غریبۍ چې تر دې وخت کې دوی ته د خیڼ پمپ ضرورت دی، د اوبو نشته. د اوبو څومره لوی ثواب دی. داسې ډېر خلکو موږ ته د خیڼ پمپ ویلي دي خو دوی به کې دې ځای ته رالل نو ما ورته ویډیو وکړو چېرته قسمت کې مو نو څوک به درته خیڼ پمپ او نور مدد به سره وکړي. نوم دې څه دی؟ سبجان. څه کار کوي سبجان؟ لیړه چلو. لیړه چلې. نو ژوند څنګه روان دی لیړه کې؟ لوډرو کې کار نشته والله، کارونه خراب دي، بس لوډرو کار خراب کړی د لوډرو نو ستا ریړه اوس نه چلیږي؟ نه چلیږي، دقه چل ناسته. کور دې خپل دی؟ دوه مرلې. ښه نو اوبه پکې نشته؟ اوبه پکې نشته او کور هم ټول کندې کندې دي او بس کوټه هم پلیستر نه ده او هېڅ هم درک راکره نه لګي. بس د کور کاوند روټۍ موټۍ غواړو، لیړه کې کار مار نه وي. یو زوی م دی، یو لور مې مړه شوې په اپریشن په غټه او دغه یو زوی م دی خان باباري ته پته له موږ ته که زو راځو. دا راته ووایه چې ستاسو خوراک څښاک دی په ریړه کې څه نه نو لیوډر راوتې او دی اوس کمزوري شوی دی نو هغه دروند که څاروي ماروي دا سیخ میخ دا په لوډر کې وړي او د دې دقه شان ناست دی. خر ګاډی خو شته که نه؟ او اوبه د کوم ځای نه روړی؟ د دې خوا پم نه راوړو، کله د هلته علم جان دي نه راوړو، کله د چا نه راوړو، کله چا نه راوړو. زما اپریشنونه شوي دي، زه نشم راوړی. ته اوبه ورپسې ګرځې؟ زه ورپسې ګرځم. نو ته وایې چې څه چلو شو اوس؟ یو موټر دې راله واخلي او پیپونه دې راله واخلي او دې کور کې راله دا خوا دې خوا وشي لکه پیسې میسې موږ څه زنداد وکړي چې دا کوټه مې پلیستر کړو چې تی کړو او دا کور پې سم کړو. ستاسو موبایل نمبر ورکومه که نه خلک ورته کال کوي خو ډېر ګڼ کپان کال کوي که نه نو هغوی وایي انعام هم روتې دی داسې نه چې تاسو ولې محله کې پیسې راقرض کړئ هغه ته ایزي پې اسانه کوي که نه دوکې پراډیانو نه به ځان ساتئ. صحیح ده صحیح ده که نه؟ او ګرانو کتونکو تاسو دوی خبرې واورېدې نو د دوی د موبایل نه ما ځان ته مس کال وکړو او دغه نمبر د 0319 51 41 893 په دې ورسره یخ باندې هم رابطه کولی شي. په دې باندې زموږ د اکاونټ نمبر هم دی زموږ په ذریعه ورسره کوئ نو پیژنو یې د رزړو اوسېدونکي دي دا ریړه چړئ خو دې وخت کې دا وایي چې روډر چې کوم دی نو زما کار خراب کړی دی نو خو څوک ولې داسې چینچي والي او د دوی د روزګار روان شي نو دا ښځه او خاوند او هغه بچې به ژوند ښه تېر کړي. تاسو ته به دواګانې کوم الله هم کامیاب که الله د دې نه نور وزونه او خدای هم ډېر ډېر کامیاب که. جومات ته ځي مونځ اودس کوه ښه او د الله نه غواړه ښه ولې چې څوک د سره امداد کوي نه به ضرور د دعا فیل کوي که نه نو دعا چې کله الله ته متوجه نو قبلیږي. مونږ بخوایي خدایه ته هر چا سره خو کې مونږ کره لکه چای رالیږي روټۍ رالیږي دا ټوله روژه مونږ له خلکو دونه هر څه راولېږل چې خدای چې مونږ څه ته محتاج روژه کې ماله ولې نه راتلې؟ نو مونږ اپریشن کړو د دې پتون مې شلېدلی او زه بیخي نه شم دا خو مې اوس الله ستا لمبر څو ورځې میلاومه نه میلاوېږي نو اوس میلاو شو نو هغه زوی راته لا پکاره وي تا چا ته لمبر ملف خان ماما ته مې د رنګ وکړو چې د اوبو تکلیف دې راته دقه شانته کړي او غرمه کې خلکو ته ورونه وخو مونږ ودي مه راځه اوبوله خلک غرمه کې ودي اوبو ته ور چاته نه کولا وخي خو د واورې راته ضرورت دی ګرمي شوه نو د اوس د زړه کې ماله واوره راوړي سبزي راوړي غوړي راوړي چای مساله راوړي څه راوړي انشاءالله دې پرې به دې خپل کوی به دي خپل بور به دي وي او کور کې به دې اوبه وي خو تاسو بیا خلکو له اوبه ورکوئ ښه چې څوک هم راځي ورکوئ 0319 51 41 893 دا د دوی نمبر دی زموږ په ذریعه ورسره مدد کوئ. موږ ته نورو خلکو هم د خیڼ پمپ ویلي دي خو داسې څوک وي چې موږ د خیڼ پمپو دا ثواب ګټو نو بالکل را سره رابطه کولی شي ډېره مننه خوشحاله